ډیرو محترم مسلمانانو، عزتمندو، قدرمندو، نن یو بهترینه وظیفه سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. خو دا وظیفه خامخا انشاءالله شروع کړئ. دا د ژوند د تیرولو یو حصه وګرځوئ انشاءالله، چې ستاسو په ژوند کې درې کم حاجات دي که نه، درې قسمه، هغه درې قسمه حاجات په الله جل شانه ستاسو ختموي، او د هغې حاجاتو نوم هم تاسو انشاءالله په خوله نالئ. او دا حاجات په ستاسو د زندګۍ نه داسې ورک شي که نه، لکه څنګه چې انسان وفات شي او 3-4 کاله پس زموږ د هغه شکل هم موږ نه اکثر هېر وي که نه، دغه رنګې د دغې حاجت شکل به هم الله تعالی موږ او تاسو ته نه ښیي. خو دا وظیفه په پابندۍ سره انشاءالله 100 وارې کوئ، خو وخت پکې دی په کم وخت کې به یې کوئ او څه ټایم به یې کوئ، او 100 کارته خو به یې کوئ. خو وظیفه کمه ده نو ډېره انتهایي باوقاره، باعزته، عزتداره وظیفه ده محترم مسلمانانو. الحمدلله زه هم په خپله کوم. اکثر زه تاسو له هغه وظایف در کوم محترمو کم چې زما په خپله عملي زندګۍ کې موجود وي. عملي زندګي دا چې زه په خپله کوم، نو هغې نه پسې تاسو له درکم، چې کله زه کوم نو بیا تاسو له درکمه. خو چې کله زما په زندګۍ کې په خپله یو څیز نه وي که نه، نو بیا هغه بس. نو الحمدلله دا وظیفه زما په خپله په زندګۍ کې موجود ده انشاءالله، تاسو له هم زه در کومه. او دغه حاجات درې قسمه چې دي الحمدلله دا حاجاتو نه زه فارغه یم. دا حاجات دا کوم چې درې په دې وظیفه باندې پوره کوي الله تعالی، دغه حاجات الحمدلله د هغې مخ ماته الله نه ښیي، او انشاءالله تر مرګه پورې بیا راته نه ښیي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو محترمو، عزتمندو، قدرمندو مسلمانانو، وروڼو، خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، په خوږ افغانستان کې یا په نورو مسلمانانو ملکونو کې یا په UK امریکا کې یا هر ځای کې چې فرانس کې، ځکه ډېر مسلمانان ما سره محبت کوي، وظایف اوري. رب کریم دی ورته دومره محبت ورکړي، الله دا خلکو له دومره محبت ورکړي څومره چې دوی زما سره کوي. الله زما وظایف اوري، زما ویډیوګانې اوري. الله ته ورته په دې کې برکات واچي، حاجات پې وله پوره کړي، مسلې پې وله ختمې کړي. الله څنګه تاسو ته معلومه ده روزانه د سورت مزمل ختم کوم، مزید ستاسو انشاءالله حاجات په الله تعالی پوره کوي، ضرور به پوره کوي، بدګماني به نه کوو، په الله تعالی به یقین سم ساتو ښکلی. که چېرې یقین هم خراب کو نه پوره کېږي. زه ته وظیفې کوم او زه ته مزمل سوره ختم کوم روزانه، نو بیا به دا هم ګوره ستاسو په حق کې نه قبلېږي، دې اجر او ثواب هم راته الله تعالی بیا نه درکوي. لهذا دا مه وایئ چې نه کېږي، انشاءالله ما کې فرق دی، الله تعالی قبلولو والا ذات دی. الله تعالی په خپله فرمایي ما نه غواړئ در کوم دله، نو بیا ولې کو نه قبلو، نو بیا الله تعالی ولې موږ ته ویل چې ما نه غواړئ. لهذا الله تعالی قبلولو والا ذات دی. هم او تا کې فرق دی، زما ستاسو معاملاتو کې یا عمل کې یا وظیفه کې یا یقین کې اخلاص کې څه کې به فرق وي، یا به دغې کار کې زموږ خیر نه وي. الله تعالی علیم بذات الصدور دی. وظیفه محترم مسلمانانو ډېر انتهایی اسانه ده، انتهایی بهترینه وظیفه ده. دا چا دې دا فضیلت چا لیکلی دی چې دا درې حاجات به ورته الله تعالی ورکوي؟ حضرت مولانا محمد یوسف دهلوي رحمت الله علیه، دا یو غټ عالم تیر شوی، داسې عالم تیر شوی چې بر صغیر فاکوهند، ګوره فاکوهند د بر صغیر نه دا پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، دا مخکې یو ځای و، دا یو ملک و، بر صغیر به یې ته وي. نو په دغې وخت کې دا پاکستان چې نه و جدا شوی، چې دا علما دا د هندوستان علماو دوی دا لیکلي دي، او دا ډېر بهترین عالم تیر شوی. دا وظیفه به څه ټایم کې کوئ؟ دا به د ماسپښین د مونځ نه پس کوئ. اوس که ماسپښین مونځ نه پس هېره شوه، ټایم نه و، مازدیګر مونځ نه پس یې وکړه، مازدیګر هم نه و، ماښام نه وکړه، ماسخوتن نه وکړه، سحر مونځ نه پس وکړه، هر مونځ نه پس کېږي. خو بهتر او افضل وخت چې دی هغه د ماسپښین مونځ دی. صحیح ده که نه؟ دا به ته 100 فیرې وې، 100 فیرې. په دې 100 فیرو کې به الله تعالی ته 3 خبرو هغه دغه درکړي، فروانه درکړي. لومړنۍ ده چېرته به هم قرضداری کېږي نه. قرض ډېره غټه مسله ده محترمو په ما باندې. الحمدلله هغه د روزمره قرض وي، لیکن کم چې نور قرضونه دي الحمدلله د دې وظیفې د برکته هغه په ما باندې نشته. او که چېرې قرض د باندې راشي نو هغه به الله جل شانه داسې ادا کړي چې ستا په وهم او ګمان کې هم نه راځي. دویمه فایده یې دا ده. او درېیمه فایده یې دا د محترم مسلمانانو چې د قیامت په ورځ به دې انسان سره حساب کتاب نه کېږي. ګوره یو حساب کتاب کېدل دی، یو خلک وایي
حساب یسیر الله تعالی ما سره آسان حساب کتاب وکړي. نو چا سره چې حساب کتاب په آخرت کې شروع شو هلاک شو. ځکه د الله تعالی څومره نعمتونه دي، د الله تعالی څومره فضیلتونه ما تاسو لره کړي دي، او د هغې باوجود کو ما تاسو نه الله تعالی د یو ګیلاس اوبو په باره کې پوښتنه وکړه چې د یو ګیلاس اوبو حق تاسو ادا کړی دی. نو موږ ټوټه پوټه منځونه کله کړی کله نه کړی، کله کړی لکه د قارغه په شان ټونګې وخلي، ذکر کله کړی کله نه سوچونه هم پکې کړي. نو لهذا د یو ګیلاس اوبو هغه نعمت شکریا هم ما تاسو نشو ادا کولی محترمو. خو لیکن الله تعالی نه عافیت غواړو، الله تعالی نه به شکر ادا کوو. الحمدلله یا الله ستا لاک لاک کروړه وربهو شکر دی. چېرې چې شکر والا زړه ورکړی شو که نه به د بیړه پار شو. ها شکر وباسئ، ناشکري مه کوئ. دا هم ناشکري ده که نه، زموږ حاجت نه پوره کېږي. څومره حاجتونه دی الله تعالی پوره کړي. دا ناشکري ده چې ته حاجت مې نه پوره کېږي، وظیفې مې ډېرې وکړې نه پوره کېږي، د هغه نه پوره کېږي، دا مې وکړه دا مې وکړه دا مې وکړه. دا ناشکري ده. ها ناشکري سخت عظیمه ګناه ده. دا وایي انشاءالله رب به مې پوره کوي. رب نه چرته نشم تښتېدلی، او رب زما نه هېڅ چرته نه ځي. زما رب دی، زه یې پیدا کړی، ما سره محبت کې انشاءالله ضرور به پوره کوي. زه د هغه بنده یم. لهذا دا خبرې نه کول چې نه پوره کېږي. دا نه پوره کېدو ټکی ختم کړئ. پوره کېږي به الله پکې خیر، دې کار کې مې خیر نشته ځکه الله نه پوره کوي. کار کې مې خیر نه وي که نه، دا هم چاته ونه چې دې کار کې مې خیر نشته. په محبت پسې یې لګېدلي. ما ته اکثر بعضې رابطه وکړي چې دغه د محبت مې نه کېږي، نو ما له سمه غوسه راشي چې پرېږده وی که نه، نو ته پسې کې رشتې د پسې راځي. دا مې خوښېږي دا مې نه خوښېږي، دا خوښه ده ناخوښه ده. په دې الله تعالی خفه شي. بعضې وخت کې زنانه پسې رشتې ځي دا پکې تاتې پې تاتوتې کوي، نه یې خوښوي. کله یو شی کله بل شی، بیا د دې جنۍ بندش په دې ولګي. دا موږ چې وایو چې بندش دی، دا په الله تعالی بندش ولګوي. ها دې پسې بیا رشتې نه راځي، ځکه چې دې مخکې الله تعالی خفه کړی دی. دې پکې خوښې ناخوښې کړی، دا کوم دا نه کوم. دا پوه چې ته د سترګې کچې دي، ته پیسه کې خو ستا ژوند ملګری به وي، او تعالی به ښه بندوبست الله تعالی کړي که نه. تعالی الله تعالی دا جوړه مقرر کړې، بس ته ورسره واده وکړه. نو لهذا دې خبرو نه ځان وساتئ. هغه زنانه کمې چې د رشتو دپاره وظایف کوي، نو چې کومه رشته پسې راله نه یې کوئ، اشتې وکړه. او که کومې پسې مخکې دا اړه چولې خلکو له چې یو پسې تله غریب او هغې پسې 15 جرګې کړي، بل پسې 20 جرګې کړي، او دې نه کوو، نو اوس هغه کړېږي. ما ته اکثر وایي زما پسې رشتې نه راځي، څه وکړم؟ دقې زنانو ته هم چې مخکې د خلکو له اړه چولی دی، مخکې د الله تعالی خفه کړی دی، لهذا تا نه الله تعالی اوس هغه د هغې بدلې صله درته میلاوېږي. نو لهذا الله تعالی زموږ نو تاسو رحم وکړي. د الله تعالی نه به ناامیدي نه کوو. انشاءالله تعالی به ضرور بیا هم رشته راولي، بیا هم راولي، قرضونه هم ختموي، پریشانۍ هم ختموي. لیکن د الله تعالی در مه پرېږدئ، ګناهونه پرېږدئ. الله تعالی زموږ د دواړو جانو خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه، کامیابۍ نصیب کړه. دعاګانې ما عجز ته هم کوئ. انشاءالله عمرې له هم روان یم، 15 ورځې پاتې شوې انشاءالله. الله تعالی په خیر او عافیت سره ما بوځي.